لګوا ټک ورکاو ټک ورسره نه نه کومه ورکړې وې دي دوړل بل څه بیا کولی کنه ها بل څه ما یو ځای ده نه خیر ده ناظرین موږ سره موجود دی جمعیت اسلامي د خارجي امور انچارج بسم الله الرحمن الرحیم مونږ دا غواړو چې دا چې کوم د صوبه خیبر پختونخوا کې د امن او امان صورتحال دی او د دهشتګردۍ دا نوې لهر چې دلته کې راغلی دی نو د دې تقاضا ده د پېښور دا کومه واقعه چې وشوه په پېښور کې د قیامت یو داسې منظر دی په هر مالت کې چې دی یو شهید موجود دی یو کس چې دی مقتول موجود دی نو مونږ د وفاقي حکومت نه د صوبایي حکومت نه او د دې ملک د ادارو نه د چا چې دا ذمہداري ده چې هغوی د عوامو ته تحفظ ورکړي مونږ د هغوی نه دا مطالبه کوو چې نور ایجنډه چې ده نه هغه لږه مؤخر کوي ځکه دې وخت کې په خیبر پختونخوا کې بالکل د ایمرجنسي غونتې صورتحال دی او که مونږ بیا دا هماغه شان کوو چې د یو واقعې نه پس مونږ 2-3 ورځې چې دی نه د هغې غم کوو د هغې افسوس کوو او بیا د بلې واقعې انتظار کوو نو په دې اپروچ باندې دا صوبه د دې دهشتګردۍ د دې عذاب نه خلاصیږي نو یو شفاف منصوبه عمل د مونږ ته وښولی شي د حکومت د طرف نه چې حکومت سره چې دی نو څه منصوبه عمل څه دی وفاقي حکومت چې دی د هغې څه ذمہداري ده د صوبایي مونږ 8 کاله وشو چې نیشنل ایکشن پلان مونږ سپورټ کړی دی ټولو سیاسي ګوندونو مذهبي ګوندونو ټول قوم د نیشنل ایکشن پلان سپورټ خو دلته اوس داسې ښکاري چې د ملک څوک والي وارث نشته دی د ملک کې د صوبایي حکومت چې دی هغه په وفاقي حکومت باندې ذمہداري اچوي وفاقي حکومت په صوبایي سیول انتظامیه په ادارو باندې اچوي ادارې وایي چې نه سیول انتظامیه نه د عوام چېرته کې لاړ شي نو مونږ دا مطالبه کوو د حکومت نه او د ادارو نه چې د خیبر پختونخوا د عوامو د دې خلکو صبر تمام شوی دی او تاسو مهرباني وکړئ د خپل فرایض ادا کړئ کني بیا به د قوم روزي او چې دا قوم بیا په هغه شکل کې راوځي نو بیا به تاسو نشئ قابو کولی د دهشتګردۍ چې کوم حل دی مونږ آیا دهشتګردي خو به هله ختمیږي چې حکومت خپله ذمہداري پوره کړي دلته وزیر اعظم صاحب رالو او فوټو شوټ یې وکړو او د هغې نه پس لاړو تاسو په میډیا کې وکتل چې دلته کې زموږ صوبایي چې کوم حکومت ذمہداران دي هغوی جنازه نیولې وه د فوټو شوټ دپاره ولاړو نو دا خو د فوټو شوټ موقع نه ده دا خو د دې موقع ده چې تاسو بالکل لستوڼي چې دی دا ونغاړئ او میدان ته راوځئ خپله ډیوټي ادا کوئ خپل ادارې د خپله ډیوټي ادا کړي د ادارې موجودې دي د هغوی سره پوره یو بجټ دی د هغوی سره پوره یو انفراسټرکچر دی او حکومتونه موجود دي د هغوی سره آئیني او قانوني اختیارات دي نو مونږ د قوم د ترجمان په حیثیت باندې مونږ د حکومت نه او د ادارو نه مطالبه کوو چې تاسو خپله آئیني ډیوټي پوره کوئ لقمان صاحب آخري سوال تاسو نه دا کوو چې آیا دهشتګرد رالو خودکش رالو او داسې سیکورټي زون کې چې کوم ریډ زون دی آی کې خپل هدف ته ورسېدو او بم بلاست وکړو آیا دا د خیبر پختونخوا پولیس دپاره ادارو دپاره سیکورټي هغه نه دی سیکورټي یو ډېر د سیکورټي کمزورۍ علامت ثابت شو ظاهر خبره ده دا سیکورټي لیپس دی دا خو دې کې خو هېڅ شک گنجایش نشته دی او دا سیکورټي لیپس چې دی نو دا د پولیس هم پکې ذمہدار دی د پولیس چې کوم ذمہداران دي صوبایي حکومت هم ذمہدار دی او وفاقي حکومت هم او دلته چې کوم ادارې دي داسې چې د هغوی سیکورټي ادارې دي ټول په دې کې ذمہدار دي دا تاسو خپل د جمهوریت اسلامي د خارجي امور مشر یې آیا تاسو دا تجویز ورکوئ چې د خیبر پختونخوا نه د پاکستان او د افغانستان دې باره کې خبره وشي چې افغانستان سرزمین د پاکستان د دهشتګردۍ لپاره نه استعمالیږي مونږ د افغانستان حکومت نه دا مطالبه کوو زمونږ وروڼه دي او افغان قوم چې دی ګاونډ کې هم دی او زمونږ مسلمانان وروڼه هم دي مونږ هغوی ته دا یو چې پاکستان حکومت د خپله ذمہداري ادا کړي او افغانستان حکومت د خپله ذمہداري ادا کړي زمونږ امن او امان چې دی د دې دواړو ملکونو دا خپلو کې تړلی دی
او دا تر څو پورې چې مونږ یو مکمل هماهنګۍ سره یو پلان جوړ نکو او په دې کې یو هماهنګ نشو یک आवाज نشو نو دا مسله موږ نشو حل کولی. دې لپاره ضروري ده چې افغان حکومت د خپله ذمہ داري ادا کړي او پاکستان حکومت د خپله ذمہ داري ادا کړي. مهرباني ډېره شکریه.